بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی او کتونکو یو وارې بیا چې کوم دی په بابا هوس کې موجود یو. دغه د سیلاب متاثرینو لپاره د 200 خاندانونو لپاره د 50 زره روپو چې کوم دی بندوبست زموږ د مامزه یونین اف جرنالست صدر فیض محمد کړی دی. څنګه چې ما مخکې ویلو چې خپل تعلق استعمالي، خپل یار دوست چې کوم دی تنګي تحصیل ته راولي. زه په مختلفو پروګرامونو کې چې کله ذکر کوم نو زه وایم چې یاره د بابا هوس نه تاسو پیدا واخلئ. ډېر زوړ ریکارډ لري او ډېر داسې خدمات یې کړي دي، خو فیض محمد کې دا یو دغه دی چې هغه د میډیا ته نه راځي، کار کوي خو میډیا ته نه راځي. ما اوس مجبوره کړی دی چې چیرمن صاحب اوس وخت داسې دی چې دا جدید دور دی او خلکو ته ښودنه د خلکو د نه تم هم ساتي او ګیلې هم کوي، خو ګیلې ابس وي. یقینا د څو پري میډیکل کیمپ یې ولګېدلې په دې تنګي کې او داسې پري میډیکل کیمپ یې ولګېدلې چې ما پکې خپل علاج هم کړی دی چې زه ترې خپله مطمئن یم. نن چې دا کومه ان جی او یې راوستې ده او دلته کې په ایسوګي کې دې وخت کې سروې کېږي، هلته کې 20 کسان دي، هغې پسې کسانو لېږله، دغه شانتې سارسنګ، دغه شانتې میولې، دغه شانتې بیرګړی. نو دا د دې سټیشن تنګي تحصیل کې چې کم متاثرین دغه کړي 25 هزار روپۍ زنانو لم او سړو لم چې باقاعده په دغه برنډه کې چې کوم دی د هغې رجسټریشن کېږي، دغه شانتې کور کې کېږي. چیرمن صاحب مې راویست بالپین یې لالاس کړي که چیرمن صاحب، نو دوی چې کوم دی نو لا اوس یې هم دغه کو. نو یقینا زه داد ورکوم، خراج تحسین ورته پیش کوم او هغه حاجي ګل کرم خان چې مونږ بابا خوس باندې یادېږو 68 نه هغه صحافت کوي او بیا مونږ دا بوزغلې دي، دا مونږ چې نن څه کوو نو مونږ د هغې په شاګردانو کې د هغوی نه زده کړه ده او بیا را سره چیرمن صاحب دی. نو زه خپل ځاني ډېر زیات خوشحاله یم چې نن څومره په دې ګرانۍ کې حکومت بې بسه دی، څه کوي نه، هغوی په خپلو مصروفیاتو کې دي. نو دغه شانتې د انجیوګانو، دغه شانتې یارانو دوستانو د علاقې ته ضرورت دی. چیرمن صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. نن چې دا کوم د سیسټم روان دی په دې ملک کې بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني الف خان شیرپور را واقع ده په دې کې ستا هم یو خپل کردار دی او زما په خیال د چا دی او نه بلکې زوبي او متوبه لګي چېرې په دې کې تا لکه الف خان هم یو خپل رول پلی کړی دی، سیلاب ځان د ځان رسول دی چې کوم ځای کې وس کې هغه ځای نه پیکیجونه وجود کړي دي او خلکو ته انشور کړي دي. نو هغه سلسله کې دا زموږ یو ټیم دی محمدیه یونیف جالس 400 چې دی دا د 1968 نه روان دی او زموږ والد صاحب بابا صحافت حاجي ګل کرم مرحوم حاجي ګل کرم خان مرحوم چې هغه دا یو تسلسل شروع کړی دی، هغه هم یو خودي خدمتګار او سوشل ورکر مو. نو هغه یو سوچ دی زمونږ چې موږ پلیټ فارمونه شروع کړی دي، سیلابي کبر ایشو وي او موږ د غریبانو دپاره هر ځای نه چې کېږي چېرې موږ وروړو او هغوی ته موږ د کور په دروازه باندې ورکړو. داسې زمونږ کم دوستان دي اوس دا د آی آر سی په تعاون سره هیډس چې کم مخکې هفته کې زموږ په دې حجره کې هغوی باندې موږ یو میډیکل کیمپ لګولی و چې د ملټي نیشنل کمپنیانو میډیسین یې ورکړي چې هغه ډېر کم میلاویږي او د هغې تاسو ته کم وضاحت چې الف خان وکړه چې یاره ما هم هغې کې علاج کړی او ما ته ډېر ښه میډیسین ویلو شوي دي. انشاءالله هغه میډیکل کیمپ به تاسو مونږ جارو ساتو 12 به کېږي او دلته به 2 نور هم مونږ د غریبانو لپاره یکدو چېرې دوی ته نور هم دې مهنګۍ دور کې چې څوک ځان اوړه چینی دال نشي پیدا کولو چې مونږ کم از کم میډیسین او د هغوی علاج هغوی ته مونږ مفت فراهم کړو. نن په هغه سلسله کې چې کوم زموږ علاقه کې بیارګړی شو، ایسوګي شو یا جوړه شوه، سیلاب زدګان چې څونه سیلاب متاثره کړي د هغوی دپاره د هغوی سره مونږ منت جاري کړی او بیا ورله مونږ یو کمیټي ورکړه چې هغه کمیټه کې هغه خلک چې په حقیقي معنو کې د هغوی کورونه متاثره شوي دي نو هغه خلکو ته به 15,000 روپۍ پی کس ملاویږي او نن د 200 کسانو سروې به مکمل کېږي نو 50 لکه روپۍ به دې سربزدګانو ته حواله کېږي او انشاءالله دا نه چې په 50 لکه به خبره ختمېږي، دا چې کم پاتې کېږي هغه مونږ بیا دغې دپاره هغوی ته مونږ ریکویسټ کوو بیا به سروې کوي او هغه کسان به بیا په دې کې شاملېږي. د کروڑ نه به دا خبره زیاته اوړي. نو زمونږ الحمدلله دغه سوچ دی صرف د الله د رضا لپاره نه زمونږ سیاست کو نم څه مقصد شته، دغه مقصد هم دی چېرې غریبانان په دې سیلاب کې متاثره شوي دي او هغوی له مونږ د چا نه سروړو چې هغوی له مونږ ورکړو چې کم د عام خلک ژوند تېروي چې دوی سره هغوی یو شانتې ژوند تېر کړي. چیرمن صاحب لږ په دې پوهېږې څنګه چې ما ذکر وکړو که نه تاسو داسې ډېر کارونه وکړل خو میډیا یا سوشل میډیا تاسو هغه شان شوق هم نه ساتئ. په دغه سیلاب کې د شورو نه واله ترنو ته تاسو پکې لاړئ، ډاګي غلام قادر ته پکې لاړئ، یاران دوستان هم استعمال کړل، څومره پورې تقسیم هم کړي؟ یاره الفان وره تقریبا ډېر حده پورې بلکې یو ځل مونږ 3 ټرکه د روډ د پاسه تقسیمېدل او زه ورکوش وم ما کسانو ته وویل چې تاسو څه کوئ ولې چې بدقسمتي دا ده الف خان وره چې یاره هغه خلک چې هغوی کور وي هغوی وسم کېږي هغه راشي
او هغه دغه مستحقینو سامان چې دی هغه والي او هغه مستحق چې دی په ځای پاتې شي تاسو به ډېر داسې لیدلي وي چې ډېر مستحق خلک پاتې شوي دي او غیر مستحق خلکو سامان وړي دي نو زه ورغلم او هغه 3 ټرکه سامان موږ ډاګي غلام قادر خان شاه کولال او دغه علاقو ته وړو چې په سکول موږ ورلو او نو په تاسو حساب وکړئ چې 3 ټرکه کوم سامان دی دا موږ ټول تقسیم کړو دغه نه باجی د کارټلنګ نه یو تنظیم راغی او یونیورسيټي پروفیسورانو دا غوی رابطه وکړه چې موږ سره چیرې د میډیا ولا څنګه الحمدلله تاسو وی نو خلکو ته پدې کې چیرې دا په سی خلکو ته نوګه شابړې ته لاړو او بل داس دوه درې ځینې موږ مختصر چې دی بلکې تاسو مرابطه کړو صدر سره واګه جان آباد او دغه علاقې وی الته لاړو ولته کپڑے پیزارونه د خوراک اوچ سامان چې کوم دی موږ تقسیم کړل نو شمار نشته خو به انتها سامان تقسیم کړی موږ ځان سره لیکو او نه ځان سره شمارونه چاته ویو ورته دا د الله د رضا کار دی نو څنګه چې تو وی ډیر کارونه موږ داسې الحمدلله نورم کړی دي په بي اس پی کې یا په داسې په بیت المال کې په هغه طریقه باندې پسوادارونو کې خو ځکه موږ ځکه دغه اظهار نه کوو موږ چې بس دا د الله رضا کار دي سونه پټو چې هغه نه اجر زیات ملاويږي صحیح ډیره زیاته مننه کتونکو مامزه یونین اف جرنالست الحمدلله په دغه سیلاب کې چې کوم دی د خلکو یې خبر پور خدمت کو بل دا د आवाज پورته ک چیرمن صاحب سره چې کوم دی ډان اخبار دی آج دی وسره او مشرق تی وسره او نوای وخت وسره او صاحب تی دا غټ ورسپانې دی بیا مشرق ټي وي چې کوم دی په دې کې ډیر کول کې ریپورټینګ وکړو او هغه لږ لږ خبرونه چلی او دوی چې کوم دی هغه علاقې خلکو ته په نشاندهي کړي نن دا خو صرف چې دوی په خپل لاسو باندې دا خو چې کوم درته زه پریکټیکلی ښیم چې دا متاثرین راغلي دلته سروې کیږي دلته دا کمیټي جوړه ده بلکې دا فاینل دی صرف رجسټر کوي او دوی ته 25 هزار روپۍ 200 ته یعنې 50 لاک نه چې کوم دی دا به زیاتې د دوی په مرسته باندې د علاقې ته میلاویږي نو خو دې کې موږ حوصله افزایي وکړو او لږ داد او ډاډ ورکو نو مزید به هم چې کوم دی د علاقې له ډېر څه وروړي نو زه خپل ځاني ستاینه کوم ستاسو نه امید ساتم چې دعاګانې ورته کوئ چې دغه شانتې جذبه ځوانه وي او دغه شانتې د علاقې له یار دوست اشنا تعلق استعمالوي او هغه وروړي بغیر لالچ خانه د نه ووټ غواړي نه د نه نوټ غواړي د الله د رضا دپاره کوي خدا خو ما مجبوره کړه چې چیرمن صاحب دونه کار کیږي دا د عبرت لپاره چیرې یو صحافي چې کوم دی هغه 50 لک روپۍ نن دلته کې تقسیموي دې نه مخکې پري میډیکل کیمپونه یې لګولي دي د 12 د سره نوره واده وکړله نو زما خو وړه غوښتل چې زه د خپل طرف نه چې کوم دی په دغه ویډیو باندې سرټیفیکیټ ورکم په دغه ویډیو باندې ایوارډ ورکم او د ایوارډ قابل هم دی نو تاسو چې کوم دی ستاسو کمنټس ستاسو دعاګانې ستاسو حوصله افزایي دا د هغې ایوارډ دی انشاءالله مزید به هم د تنګي خلکو سره د چارسدې خلکو سره د ټول ډسټرک خلکو سره چې کوم دی اواز هم روان دی په میډیا باندې چې کوم ځای کې مسله وي نو ګلکرم نیوز ایجنسي خدای بخلي په چارسدې په چوک کې بالکل چې چاته څه قسمه د پولیس نه د هسپتال نه د ولس نه د هر ځای نه مسله وي نو فیض محمد له راتلی شي ستاسو اواز په جاري اوچت کړی دی بیا به هم اوچتوي او په دې لحاظ سره چې کوم دی نو هغه هم لګیا دی پروفیسر نیاز صاحب چې کوم دی د هغوی مشر رور دی هغوی هم چې کوم دی په دې کې ښه بړچړ کي حصه اخلي هغوی د ریټایرمنټ نه پس چې کوم دی دلته کې اجره کې ناست دي او دا غورې هسې زه درته صرف دا پري میډیکل کیمپ و دا مې درته وښودو روزانه دلته کې پروګرام روان یا بل دلته کې د الیکشن کمیشن لخوا چې کوم دی غټ پروګرام په دې اجره کې شوی د ووټ په اهمیت باندې زنانو ته چې کوم دی په سیاست کې په کردار باندې مختلف قسم انجیوګانې راځي او خلکو ته د شعور بیدارۍ چې کوم دی د هغې دپاره دا اجره استعمالیږي او بل دا ده چې بابا چې کوم دی د علومو سره ډېر زیات شوق و ډېرو مدرسو سره چې کوم دی د دوی مرستې او کومک روان دي همدغه وجه ده چې د چارسدې څومره ستر علما دي خو هغه مفتي عبدالله شاه صاحب دی شیخ صاحب دی شیخ ادریس صاحب دی یا چې کوم دی نور ستر علما دي هغه د حجرې ته راځي دلته کې اسلامي پروګرامونه چې کوم دی بل اوس کوم قاریان د مصر نه تنزانیا نه ساوت افریقې نه راغلي دلته کې د خوړنې پروګرام شو نو د خدای پاک پې رحم دی خو یو سړی وایي کله کله سوچ کوي چې د فیض محمد دا نو زموږ خو سره روزګار شو نږدې د ورکړې پکې ډېر دغه دی لکه د بار ماحول نه خو یو سړی و چې داسې داسې نو په هر ماحول کې ځان اډجسټ کوي خو ورکړه پکې شته دی غریب لم عالم لم طالب لم په څونه مدرسو کې چې کوم دی کتابونه د هغوی چې کوم دی علم چې کوم دی د هغوی کې کردار ادا کولو نو دغه یو سلسله روانه ده او دا زه کویم چې ما ته شروع کې مو وي چې چیرمن صاحب هغه وایي یاره بس پرېږده په میډیا او دا واغه نو دا دور داسې دی د منډې دی نور خو الله پاک فیصلې په نیتونو کوي هغه چې څه کوي په نیت کوي خو زه نن دلته راغلم اتفاقي راغلم خو چې ما د هر څو کتل چېرې 25 هزار روپۍ یو کس ته میلاویږي دا وړه خبره نه ده
نو دا د خپل تعلق استعمال کړی دی ګینې د دې ځای هغه امپیګان او امنګان د خپل تعلق استعمال کړي که نه ما خو تر اوسه څو نه لیدل چې هغوی دلته کې چاله څه ورکړل یا څوک راوستل هلته کې د ډي سي په دفتر کې ناست دي ان جي او مې درولېږله هغه یې نوسي واخلي دوی په خپل نوم وکړي دا پریکټیکلي کار دی چې نه اوټ شته نه نوټ شته خلکو ته پیسې میلاویږي موږ یې ستاینه کوو خیرات تحسین ورته پیش کوو او داد ورکوو ډېره